کله چې ما کتاب وکتو د سورة الاحلاس فضایل پکې ما ډیر زیات وکتل نو زه ډیر زیات حیران کړم نو ما وی ولې نه چې دا سورة الاحلاس د څومره فضایل دي دا خپل کتونکو سره شریک کما راځي چې د سورة الاحلاس دا وظیفه په شریک باندې ګورو او ډیر زیات ناشنا خبر پکې دي په خپل په دې باندې په دې رمضان کې عمل وکړو او دغه رنګې د رمضان نه بعد هم په عمل کول شي نو په خپل په عمل کو دغه رنګ نور سم حل کړي هغه سره شریک کو چې د دوی نه غویم باقاعده فائدہ والی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دربکم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته نن چې کوم زمنګ ټاپک دی د سورۃ الاحلاس چې څومره فضایل دي د هغه حواله سره دی یاد ساتئ چې سورۃ الاحلاس د قران مجید یو سورۃ دی او ډیر زیات فضایل لري ډیر زیات برکات لري ډیر زیات حیثیت محترم لري فرمایي چې صحابي بار بار د سورۃ الاحلاس تلاوت مانځي کوي صحابه کرام عرض کو پیغمبر علیہ السلام د الله رسول دا پلان کې صحابي په هر مانځ کې دا صورت وېدا سکی نو پیغمبر علیہ السلام دا صحابي راوخته ولکه وېدا سکی نو دوته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سورۃ الاحلاس سره محبت دی نو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې دغه محبت بتا جنت ته بوزي نو راځي چې سورۃ الاحلاس چې څومره فضایل دي د هغه طرف ته فرمایي چې کوم یو سړی درې پیری دا سورۃ الاحلاس وی نو الله پاک ته د یو قران مجید ثواب ورکي نو یاد ساتئ چې کوم سړی شپږ پیری وی ته الله پاک د دو قران مجیدونو ثواب ورکي دغه رنګ رمضان مبارک میاشت نو چې کله موږ درې پیری وایو نو دلته کې الله پاک موږ له د یو قران ثواب نه راکړي بیا الله پاک موږ تاسو له د ډیرو زیات قرانونو ثواب محترم راکړي دغه رنګید او یو قرانونو د ختمولو ثواب الله پاک موږ تاسو له راکړي یا د دین الله پاک موږ تاسو ته بس سیوا ثواب راکړي لکه چې یو پر موږ سورۃ الاحلاس وایو لکه چې موږ او یا پیر سورۃ الاحلاس ویلي د پیر درې پیری دا خبر محترم د شمار نه ډیره زیات بار راځي فرمای محترم چې کم سړی لس پیر سورۃ الاحلاس د وی الله پاک به د انسان ته په جنت کې کور ورکي نو راځي چې رمضان مبارک په دیمیاش کې لس پیر نه بلکې شل پیر د سورۃ الاحلاس د تلاوت دا منګو کو دغه رنګ محترم فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم سړی د سار د مانځنه بعد دولس پیری سورۃ الاحلاس وی الله پاک به د انسان ته سلور قران مجیدونو ثواب محترم ورکي او په دا ورځ به په ټولو خلکو کې دا سړی الله پاک ته ډیر زیات بهتر وي ډیر زیات ګران وي چې کله موږ دولس پیری وایو نو بیا تاسو ته وی چې رمضان کې یو پیر ویل در 70 برابر دي نو دغه رنګ د سلور قرانونو په رمضان کې به تاسو الله پاک دې په ډبل نه په تربل بلکې بسلورما څومره چې مخکې راځي ډیر زیات ثوابونه دي دومره ثوابونه الله پاک دا انسان ته ورکوي فرمایي چې کوم سړی 50 پیری سورۃ الاحلاس وی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک د انسان ته 50 کالو ګناهونه معاف کوي نو څومره ناشنا ثواب دی چې منګه په رمضان کې دا وایو الله پاک به منګه تاسو ته محترم څومره ثوابونه دا برا کوي یاد ساتئ فرمای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم سړی د هر مانځنه بعد سل پیری قل هو الله احد وی یا فرمای چې کم سړی مانځه کې سل پیری وی یا د مانځنه بعد سل پیری وی نو الله پاک به د انسان ته د سلو کالو ګناهونه دا معاف کی او الله پاک به د انسان د جهنم نه بری کی دغه رنګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کم سړی 200 پیری سورۃ الاحلاس وی الله پاک به د انسان ته د 200 کالو ګناهونه محترم دا معاف کی نو سورۃ الاحلاس ډیر زیات فضایل لري ډیر زیات خاصیتونه لري یو صحابي
هغه وفات شو. نو جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام ته وی چې د الله رسوله معاویه بن معاویه المزنی وفات شوی دی، د هغه جنازه کول غواړي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل بالکل کول غواړم. نو جبرائیل علیه السلام وزر ووهو او هغه صحابي چې کوم جسد کوم بدن دای مخامخ راوړو او پیغمبر علیه السلام ورته جنازه وکړله. بیا پیغمبر علیه السلام تپوس کوي چې جبرائیله دا دومره فرښتې د کوم طرفه راغلي دي؟ نو هغه ته جواب کې وفرمایل چې دې سړي د سورة الاخلاص سره محبت و، ځکه دغه مرتبه دې سړي ته الله پاک دا ورکړې ده. یاد ساتئ چې سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا ډیر زیات زبردست او ډیر زیات اعلی صورت دی. نو که څوک محترمو دا صورت وایي نو الله پاک به دوی ته ثواب او دا بې انتها ورکوي. یاد ساتئ چې رمضان المبارک کې خپل مړي دا هیر نه کوي چې څومره رشته دار ستاسو وفات شوي وي، څومره ملګرو کې څوک وفات شوي وي، دغه رنګې په کلي کې ګاونډ کې علاقې کې څونه وفات شوي وي، د هغوی لپاره خصوصي دعا محترمه دا کول پکار دي. دغه رنګې فرمایي چې کله تاسو سورة الاخلاص دا تلاوت کو نو چې کوم مړي دي هغوی ته به څنګه وربخي. نو راځئ چې اوس موږ د ایصال ثواب طریقه محترمو دا موږ زده کړو چې کله موږ 50 پیرې سورة الاخلاص وي یا موږ 60 پیرې ویلې یا موږ 100 پیرې ویلې او څومره حلق محترمو دا وفات شوي دي هغوی ته موږ وربهو. نو د هغې ترتیب به محترمو دا وي چې کله موږ دغه نصاب دا برابر کو نو بیا موږ دعا وکړو چې ای پروردګاره موږ سورة الاخلاص دا 100 پیرې ویلې یا مثال په طور 150 پیرې دا موږ ویلې دی، د دې ثواب څومره چې د آدم علیه السلام اولاد دی هغې ټولو ته ور ورسوي. یاد ساتئ چې دوا کې دا سم ویلی شي چې څومره سړي دي هغوی ته ور ورسوي، څومره ښځې دي هغوی ته ور ورسوي، که دا ژوندي دي که دا مړه دي. الله پاک به ستاسو دا ثوابونه دا ټولو مخلوقاتو ته محترم دا ور ورسوي. یاد ساتئ چې فرض دا چاله نشي ورکولی، واجب چې کوم ثواب دی دا چاته نشي ورکولی، صرف نفلي ثوابونه دا محترمو ایصال ثواب دا کولی شي. نو که یو سړی داسې وي چې هغه ډېر زیات صحیح وي، هغه 3 پیرې سورة الاخلاص ته ویلې او دی دا وایي چې پروردګاره د دې ثواب د آدم علیه السلام نه والا تر د آخري انسانه پورې که دا مړه دي که دا ژوندي دي که دا به را پیدا کېږي دې ټولو ته دغه ثواب ته ور ورسوي. نو یاد ساتئ چې د آدم علیه السلام نه والا د آخري انسانه پورې څومره حلقه دي، لا متناهي حلقه دي که نه نه شمارلی کېږي. نو دومره د بېشمارو قرآنونو ثواب به الله پاک د انسان ته ورکړي. نو کوشش محترمه پکار دی چې په خپله موږ سورة الاخلاص دا وایو او دغه رنګې نورو ته هم ترغیب ورکوو. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.